السلام علیکم ملګرو. ټایټینیک باره کې څه نوی انفارمیشن راغلی دی، څه نوی اپډیټ راغلی دی، مال چې تاسو سره شریک کړمه. ټایټینیک چې کوم دی، هغه ټایټینیک 112 سال مخکې چې کومه غرق شوی و، نو د هغې مالک ویلي وو چې که دا د دنیا یو طاقت هم دا نشي خرابولی، دا نشي غرقولی، دا ټایټینیک ما داسې جوړ کړی دی، ځکه چې هغه حتی دا چې الله پاک قدرت هغه هم چیلنج کړی و چې دا د الله پاک یو قدرت، یو د الله پاک یو عذاب راشي، نو دا هم نشي غرقېدی، دا ما داسې جوړ کړی دی. نو هغه چې کله دی، هغه الله پاک د یو مثال دپاره هغه الله پاک چې چیلنج کړی و، د هغه د یو دغه دپاره الله پاک هغه یو داسې ګډ سه وجنګو، په یو داسې ګډ یې ور واچوه. هغه چې کومه ډریور و، کومه چلوونکي و، هغه ویلي و چې دا خو هسې یو وړوکی شان غر دی، یو ګټه ده، په دې چې زه وروړي پې دا جهاز. نو چې کله په هغې ورغی، نو په منځ دوه شو او غرق شو. 1500 کسان، 1500 کسان چې کوم دي، هغه هغې کې غرق شوي وو. بل چې کوم دی، دا ابدوس چې ورته وایي، ټایټاین چې کومه دی، دا ورته وایي. نو چې که د دې معنی تاسو سرچ کوئ، دا چې کوم دی، دا د دې معنی هم دا ده چې یو طاقتور انسان یا یو طاقتور شیز، د دې دا معنی ده. دا چې کوم دی، دا چې هم کله یو چا چې جوړ کړ، نو هغه هم دا ویلي وو چې دا د دنیا یو طاقت هم نشي خرابولی، دا ما داسې جوړ کړی دی چې دا د دنیا یو طاقت هم نشي خرابولی. کوم چې د ابدوز دی، کوم چې د 15 کسان بله ورځ ډوب کړه، تقریبا 112 سال پس ټایټینیک جهاز ځان سره 15 کسان نور هم غرق کړه. نو هغه یې څنګه غرق کړه؟ چې کوم دی، چې کوم ځای کې غرق شوی دی، نو هغه ځای ته چې کوم د اوبو پریشر دی، هغه داسې دی چې تقریبا هغه وایي چې داسې پریشر دی چې لکه ته په یو انسان په باډۍ باندې 100 منزله چت یا کور، 100 منزله کور جوړ کړي یا داسې. نو دومره تقریبا چې د اوبو پریشر دی هلته، نو هلته خو به د انسان بدن ذرې ذرې شوي، یا خو به ریزې ریزې شوی وي، یا خو به مکمل اوبو کې ختم شوی وي، د هغه خو به نام و نشان ختم شوی وي، ځکه چې دونه زیات پریشر کې اوبه دي هغه ځای کې، کوم ځای کې چې دا ابدوز، کوم ځای کې چې دا ټایټینیک دا غرق شوی دی. نو دا هم د الله پاک قدرت چیلنج کړی و چې دا د دنیا یو طاقت هم نشي دا دغه کولی، دا ما داسې جوړ کړی دی، دا کوم ابدوس چې دی، 15 کسان چې بله ورځ غرق کړي. نو د الله پاک قدرت چې کله انسان، کله یو کس چیلنج کړي، نو هغه له خو بیا الله پاک یو عبرتناکه سزا ورکوي، یو عبرتناک نشان د هغې جوړوي. نو ټولو ما ویل چې راشه نننۍ ویډیو د دې په باره کې تاسو سره شریک کړمه، دغه نوی څه انفارمیشن و، څه اپډیټس راغلی و، نو ما نننۍ ویډیو تاسو سره د دې په باره کې شریک کړه. که ویډیو مو خوښه شوي وي، مخکې ملګرو سره یې شیر کړئ، ملک الیامیاز آفیشل چینل لایک سبسکرایب کړئ. د ویډیو کتلو ډېره مننه.